أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. دا زمانگا درس نمبر دے 119 یوسل نلسم درم سپارہ دا سورة البقرہ آیت نمبر 282 دے 202 اتیایم دیتے ولیکی گی آیت المدائنہ دا مدائنی آیت دے او پدے کی تقریباً 15 فقہی احکام اللہ تبارک و تعالی بیان کری دی. مسائل خو پکې دین هم ډیر دي او دا په ټولو آیاتونو کې اوږد آیات دی او دا اوږدوالي کې مقصد دا دی علما ذکر کوي چې مقصد د دې دا دی چې معاملات داسې کوي چې جنگ ته نه پیدا نشي او دغه شان غټه سینه بساتي پراخ ازله بساتي ښه اخلاق اوچت اخلاق بساتي ډیر صبر وکي دغه شان مال په حلاله طریقه باندې وګټي د دې لپاره چې د الله رب العالمین په لار کې خرچ وکړي. نو الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا تداینتم کله چې تاسو څه معامله کوئ اذا تداینتم کله چې تاسو څه معامله کوئ بدین په قرض باندې الى اجل مسمى تر یو نیټه مقرر فوری فاکتبوه نو ولیکئ دی لرا. اذا تداینتم پدی آیات کې معامله د دین هغه په درې قسمه باندې ذکر شوی دا. اول په قرض سره سودا اغستل. په قرض سره سودا اغستل مطلب دکاندار له پیسې ورکی او سودا د هغه نه واخلي. دویم پدې کې ذکر شوی دی بیع سلم چې روپۍ په لاس باندې ورکی او سودا په نیټې سره وي لکه دکاندار ته وي چې سودا دا به بیا وروسته راکړي لکه اکثر خلک داسې کوي سیمټ والا سریه والا یا نور داسې ترتیب یې هغې سره داسې کوي چې مخکې نه والله پیسې ورکړي او کله چې دغه سیزن راغی یا د غنمو والا زمیدار ته وای چې د کله د غنمو سیزن راغی جوار والا ته وای د جوارو سیزن راغی نو ته مال بیا په دغه ټیم کې سودا راکې نو دې ولکې بیع سلام. دریم نمبر باندې چاله قرض حسنه ورکول خو په دې اولنو دوانو کې چې دا بیع سلام دی او دغه شاند کې یا په قرض سره سودا اغستل په دې دوانو کې اجل اخودل نیټه مقررول دا ضروری دي. کنیټه به کې مقرره نه و نو بیا دا سیز چې کوم نه دا بیا حرام دی بیا صحیح نه ده. مثال په تور باندې یو کس بیع سلام وکي چاله را پیسې مخکې نه ورکي او دا ورته وایي سودا به ماله په پلان کې تاریخ باندې په پلان کې میاشت کې پلان کې کال باندې راکې نو بیا صحیح ده. خو کنیټه مقرر نه کړله داسې ورته وي چې پیسې وس واخله او چې کله زما سیمټ ته ضرورت شو کله زما سریه ته ضرورت شو کله زما سودا ته ضرورت شنو بیا مال راکې نو دی کې فسادات دی کې ورانی کیږي او دا مبذ کیږي نزاع ته جګړه ته نو لہذا دا کار به صحیح نه دی او د کې ډېر مفاسد دي دغه شان د کې پدې کې جانبینو ته نقصان راتللی شي نو دی کې نیټه خودل لازمی او ضروری دي. الله تبارک وتعالى فرمایي کله چې تاسو سې معامله کوي بدین د قرضو الی اجل مسمى تر یو نیټه مقرر فوری فاکتبوه نو ولیکئ هغې لره ولیکتب او لیکل دیو کی بینکم پمنځ تاسو کې کاتب یو لیکون کې بالعدل په انصاف سره. الله تبارک وتعالی فرمایي چې لیکل دیو کې ستاسو په مابین کې یو لیکون کې بالعدل په انصاف سره. بالعدل په انصاف سره په دې کې اشاره را دي خبره ته چې کاتب مسلمان او عالم دین پکار دی چې کم لیکون کې کم کاتبی نو دا مسلمانی او پکار در چې عالم دینی
الله تبارک وتعالى په انصاف سره وی کوي ولا یأب کاتب او انکار دین کوي لیکن کې ان یکتب عدل کلنا کما علمه الله لك څنګه چې خودنه کړل دته الله تعالی فلیکتب نو دې دلی کلو کی کما علمه لك څنګه چې ته خودنه کړل الله تعالی په دې کې اشاره ده چې دا چل د کتابت او د خط دم د الله رب العالمین د طرفه احسان دی او دا رنګ دا علم شرعي دی نو الله څنګه چې خودنه کړل د الله تعالی فلیکتب نو دې دلی کلو کی ولیملل للذی او بیان دیو کی هغه کس علیه الحق ولیملل بیان دیو کی املا دی وای مطلب دا رې چې څنګه چا تسویل کیږي او بلی لیکینو ته املا وای نو دغه شان به د چا باندې چې حق دی قرض دی هغه به بیان کوي او کاتب به لیکي ولیملل للذی او بیان دیو کی هغه کس علیه الحق چې پاغه باندې قرض دی ولیتق الله او ودی یریږي د الله تعالی نه ربه چې د رب دی ولیتق الله ودی یریږي د الله تعالی نه ربه چې د رب دی ولا يبخس منه شيئا او ندی کمی داغینا څه شی څه حق پاین کان الذی پس ک چرتوی هغه کس علی الحق چې باغی باندې قرض دی سفیهن بعقل ناپویا سفیهن بعقل دی ناپویا دی سفیه معنا کمقل چې مال بیزای لګی بیزای مال خرج کړي د مال په لګولو په چل باندې صحیح نه پويږي نو الله تبارک وتعالى فرمای کچرتو هغه کس چې باغی باندې قرض دی سفیهن ناپویا او ضعیفن یا کمزوره او ضعیفن یا کمزوری یعنی بدن کمزوری دی زیلرات لینشی او لا یستطیع یا طاقت نلری ایوم الله چې بیانو کی هو دی یا د طاقت نلری چې بیانو کی یعنی خبرې نشي کولای مطلب چې د چاړه دی یا په جواب باندې نه پويږي نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې کله دا کارونه دي مطلب دا رې چې هغه کم باندې چې قرض دی هغه یا نافوی دی یا کمزور دی راتلل نشي او یا طاقت نه لري چې بیان وکي جواب باندې چاړه دی یا په جبه نه پويږي نو فلیملل بیان دیو کی ولیه وارث د بالعدل په انصاف سره ولیه واقدار د بالعدل په انصاف سره الله تبارک وتعالى فرمایي چې بیا چې د کم نگران دی کم وارث دی مراد د ولینا وکیل مختار دی وکیل هغه د چې کم ذمہوار دی د دوله چاله اختیار ورکړی دی یا کده په دې جبه نه پويږي څوک ترجمان مقرر کړل نو ترجمان ته مراد دی چې بیان دیو کې ولیه ولید د بالعدل په انصاف سره واستشهدوا او گواهان مقرر کئ واستشهدوا گواهان مقرر کئ شهیدین دو گواهان من رجالکم د نارینه استاسنا فإن لم یکونا پس ک چرته نوی رجلین دو سړی فرجل یو سړی و امراتانی او دو خزی ممن دا هغه کسانو نا ترضونا چې تاسو خوښوي من الشهداء د گواهانو نا چې تاسو خوښوي ممن ترضونا اشاره ده خبرې ته چې تقوا د گواهانو په کار ده دغه اشاره د عدالت او تقوا د گواهانو ته چې قابل اعتماد گواهان وي دغه شنت کې پای کې به تقوای د الله تبارک وتعالى نه ویریږي الله په لم یکونا رجلین پس کچرته نو دو سړی فرجل یو سړی و امراتانی او دو خزی ممن داغه کسانو نا ترضونا چې تاسو خوښوي من الشهداء د گواهانو نا انت ذل در دې د پاره دا یو سړی او دو خزی ردی د وجنه دی انت ذل هیر کړل شي د یو درې دوانو نا پتو ذکرہ نورایات بکیو تا احداهما یو د دې دوانو نا الاخرى بلیتا زکه وجه د حدیث کې ته ناقصات العقل ویل شوی دي چې دې عقلونه کمی نو چې عقل کمی نو هردل ته ډیر راځي
ولا یأبى الشهداء او انکار دی نه کوي گواهان اذا ما دعوا کله چې راوبللی شي. ولا تسأموا او تاسو مستړی کېږئ ان تکتبوه چې ولیکئ دې معاملې لره. ولا تسأموا تاسو مستړی کېږئ ان تکتبوه چې ولیکئ تاسو دغه معاملې لره صغیرن که وړی او کبیرن که غټی الی اجله تر نیټې خپلې پورې. ذالکم اقسطو دا طریقه ستاسو دپاره ډېر د انصاف ده عند الله پنیز د الله تعالی. واقومو ډېره ښه یادونکې ده للشهادتې د ګواهۍ دپاره. وادنا او ډېره نږدې ده الله ترتابو چې تاسو به شک ونه کوئ الا ان تکونه مگر چې وي دا معامله تجارتن د سوداګرۍ حاضرتن لاس په لاس باندې تدیرونها چې اړوئ راړوئ تاسو دې لره بینکم په خپل منځ کې. مطلب لاس په لاس باندې خبره ده پیسې هم نغدي دي سودام نغده ده. نو فلیس علیکم نشتره په تاسو باندې جناحون څه ګناه الله تکتبوها که ونه لیکئ تاسو هغې لره. واشهدو گواهان مقرر کئ اذا تبایعتم کله چې اخیستل خرڅول کوئ خپل مابین کې. ولا یضار او ضرر به نشي ورکولی کاتب لیکونکي ته ولا شهید او نه ګواه ته هغه له به څوک تکلیف نه ورکوي. وان تفعلوا که چرته وکړو تاسو دا کار فانه فسوق بکم نو یقینا دا ګناه ده په تاسو باندې. که چرته ګواه ته نقصان چا ورساو یا چې کوم ده نو هغه کاتب ته چا نقصان ورساو نو دا ګناه ده او په دې باندې دا انسان چې کوم ده نو هغه ګناهګار شو. مطلب چې لیکون کې او دارنګې ګواه هغه به نه تنګوي د هغې تنګول به نه کوي. دغه شانته کې هغه به هم دا نقصان نه کوي چې یا مثال په طور باندې کاتب پیسې ډېرې اخلي او یا ګواه چې کوم ده نو هغه پیسې اخلي نو داسې به نه کوي. وَإِن تَفْعَلُوا که چرته وکړو تاسو دا کار فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ نو یقینا دا ګناه ده په تاسو باندې. وَاتَّقُوا اللَّهَ ویریږئ د الله تعالی نه وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ او پویه درکوي تاسو ته الله تعالی. والله بكل شيء عليم الله تعالی په هر چیز باندې ډېر ښه پوهه دی. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.